لږې ورځې مخکې ډاکټر ذاکر نایک پاکستان ته راغلی دی. ډاکټر ذاکر نایک څنګه انسان دی؟ د عقایدو په اعتبار سره، دغرانګې د عمل په اعتبار سره دا څنګه انسان دی؟ نو ګوره، ډاکټر ذاکر نایک په لاس باندې ډېر داسې خلک چې هغوی سره اسلام مني نه، هغوی سره الله رب العزت نه مني، هغه د ډاکټر ذاکر نایک په وجه باندې الله رب العزت هغوی ته دین اسلام او کلمه نصیب کړې ده. ډاکټر ذاکر نایک تقي عثماني صاحب د ملاقات نه مخکې هغه مسایل هم بیانول، فتوی به هم ورکولې، هر څه به و چې کله سره مفتي تقي عثماني صاحب دعوت برکاتهم العالیه هغوی ملاقات وکړه، نو هغه سره ډاکټر صاحب ډېر تبدیلي راغله. تاسو هغه بیان اورئ، په خپله باندې ویلي دي، وایي زه د ده نه ډېر زیات متاثره یم او ډېر زیات یې متاثره شوم. په خپله باندې وایي، تاسو د هغه بیان اورېدی شي. خو به هر حال د هغه په لاسو باندې ډېر زیات خلک مسلمانان شوي دي. ګوره، په دنیا کې مختلف دینونه دي، مختلف مذهبونه دي. ډاکټر صاحب له الله رب العزت تقابل ادیان، د دینونو تقابل چې کله راشي، نو الله رب العزت هغوی له ډېر مهارت په دې کې ورکړی دی. دا د هغه پیړ دی، په دې کې الله رب العزت ډاکټر صاحب له انتهایي مهارت ورکړی دی. خو هغه په هندویزم باندې خبره کوي، نو هم الله رب العزت له یو کمانډ ورکړی په دې هندویزم باندې ښه کلم خبره کوي. خو په عیسایت باندې خبره کوي، دغرانګې که په کرسچن باندې خبره کوي، نو الله رب العزت له یو مهارت ورکړی په دې کې. د نور دینونو خبره چې کله راشي، نو الله رب العزت هغوی له په دې باندې یو کمانډ ورکړی دی، یو مهارت یې ورکړی دی، نو هر بیا خبره کوي. خو چې کله د دین خبر راشي، فتوا راشي، مسله راشي، نو دا ماهر په تقابل ادیان کې دی. په دې کې شک نشته چې کم یو کس به یو شي کې قابلي، د هغه قابلیت دا منل پکار دي. دا انسانیت هم دی، دا انصاف هم دی چې په کم یو کس کې الله رب العزت یو قابلیت یې ښودی، نو هغه له پکار دی چې دا قابلیت ومني به، ځکه دا الله رب العزت ته طرفه ورکړه ده. نو الله رب العزت ډاکټر صاحب له، ډاکټر ذاکر نایک له په نورو دینونو باندې ډېره انتهایي جوره مطالعه ده. ځکه چې څوک تپوس کوي، باقاعده حواله د هغوی د کتاب باقاعده خبر ورته کوي، هلکه دا پلاني کتاب کې داسې لیکل ده، او بیا له جواب دین اسلام له طرفه ورکوي. دا داسې مسله ده. الله رب العزت ته یو مهارت ورکړی. او بله خبره ده، پاکستان ته راغلی دی، ډېر خلک پسې لګیا دي، یاره دا کار غلط دی او دا چل دی او کیناسترو ته نه دی پکار. دا صرف او صرف بغض کینه ده، حسد دی. ځکه چې کله تقابل ادیان خبر راشي، نو بیا اورېدل د هغه پکار دي، ځکه چې الله رب العزت په هغه پیړ کې مهارت ورکړی دی.